وی دو کلمې الله ته ډېرې محبوب دي. د الله یو څه وخت خلک وایي لکه د پلانې خبره دې ولې وکړه؟ وایي دا زما د دې ملګري ډېره خوښه ده. وایي ته داسې خبرې ولې کې؟ وایي دا زه د خپل استاد په سټایل کې خبرې کوم. دا زما د استاد خوښ دي، دا زما د شاګرد خوښ دي، دا زما د مقتدیانو خوښ دي، دا د مولوي صاحب خوښ دي. وایي تاسو ته پته شته نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله ته کومې خبرې خوښې دي؟ حبیبتان الی الرحمن، الله ته محبوب کلمې دوه کلمې دي. نو چې کوم انسان دا کلمې وایي دا قسم به الله ته څه کېږي؟ محبوب کېږي. نو کوم انسان چې دا غواړي چې زه د الله محبوب شم، دا د الله محبوبي کلمې وایي. او څو خفیفتان علی اللسان، انسان سوچ کوي چې دا کلمې خو به ډېرې زیاتې اوږدې کلمې وي چې د الله دومره خوښي، ځکه د الله ذات لوی دی، د الله برکتونه لوی دي، د الله دربار لوی دی، نو دا کلمې به هم ډېرې زیاتې وي. نه، نبی علیه السلام فرمایي خفیفتان علی اللسان، په ژبه باندې ویلو کې هم ډېرې اسانې دي. د انسان ذهن کې سوال راځي چې مړه په ژبه باندې اسانې دي خو ثواب به کمی کنه، چې وړي دي خو پکار دی چې وړو کې ثواب، چې غټي نو غټ ثواب. وینا ثقیلتان فی المیزان، ای زما امتیانو د میزان په تله کې ډېرې درنې دي. که د میزان په تله کې واچولې نو چبړې د میزان ښکته کوي او ډکوي. کم کلمات دي؟ آسان کلمات دي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. وی دا کلمې الله ته ډېر محبوب دي. تاسو مې یو ځل وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا د بخاری شریف اخیری حدیث دی. تر څو پورې چې مولایانو ته دا حدیث دی ویلې پټکې مرته نه تړي، وی دا کلمې وایا، هغې نه پس وی دستار بندي ده بیا ورته پټکې وتړي. نو دې وجې نه عزتمندو دا اسانې کلمې وي او د الله ته محبوبې کلمې دي، نو دا ویل پکار دي. نبی علیہ السلام نے تپوس شو ای الکلام افضل، کم کلام ډیر افضل دی؟ نبی اسلام وی مصطفى الله لملائکته او لعباده، الله د خپل بندګانو د ملائکونا د پاره د دین اعلی کلمې نه دي جوړې کړي. سبحان الله وبحمده، دغه سره د سبحان الله لازم نشته، نو مختصره مې راشي دسه مې راشي سبحان الله الحمدلله. آسان تاسو وای خو دې شوق سره وای چې زما د رب د محبوبي کلمې دي، نو بیا بدل ډیر خوند درکې. و دې ملګری یو خوږه خبره ده چې ته ځان سره وکې، هغه خو دومره نه خوشحالي، خو چې داغه مخامخ یو کې چې دا مې ستا د رضا او ستا د خوشحالۍ دپاره، نو بیا هغه ډېر خوشحاله شي. نو چې هغه خوشحاله شي ستا زړه هم باغ شي چې زما د وجې نه څوک خوشحاله شو، نو الله رب العزت په دې کلمو باندې ډېر خوشحالي.